السلام علیکم ګرانو کتونکو څنګه تاسو ته معلومه ده چې نن 31 مارچ دی او نن په سوات کې بلدیاتي انتخابات شروع دي. دغه انتخاباتو لپاره دلته کې ځای په ځای باندې کیمپونه لګېدلي دي. فونډیشن دنګرام کې موجود یم. دې وخت کې موږ سره مولانا فتح الله صاحب هم موجود دی چې دوی رور د میر سیټ ته ولاړ دي او پوښتنې کوو چې د الیکشن په حوالې سره به الیکشن څنګه روان دی. بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلي علی رسوله الکریم. فی الحال خو الیکشن ټیک روان دی او بعضې نمځای کې په پولینګ بوتونو کې د زنانو په پولینګ سټیشنو کې د دانلۍ سدیسي خبرې روانې دي، خو مونږ په هغې پسې کسان لګولي دي چې مونږ ته څه ثبوتونه میلاو شي نو هغه به مونږ بیا تاسو سره شیر کوو. زه به دا ووایم چې دې تیر شوي حکومتونو کم ریکارډ مهنګایي چې راوسته خلک چې دی د تکلیف سره پرمخ کړلو. پخوا به د یو سړي په 50,000 روپو د میاشتې گزاره کېده، اوس په 1.5 لاک روپۍ نه کېږي. نو زمونږ په پاکستان کې عامه طبقه چې ده یا متوسطه ده یا غریبه ده، دا خلک به څه کوي؟ 31 مارچ نن چې دی د انتخاباتو ورځ ده. زمونږ سره بهترین ورځ د دې تیر شوي حکومت نه د انتقام اخیستو ده چې مونږ خپل ووټ چې دی کتاب ته استعمال کو او صالحه او باکرداره خلک راولو، نو انشاءالله د قوم خدمت به هم کوي او د ملک حالت به هم ټیک شي. په ملکن ډیویژن کې د ټولو نه ښه سیټ چې کوم دی د میر سیټ دی. د میر سیټ د تحصیل بابوزی دپاره دی چې هغې ته ستاسو ورور ولاړ دی. څه ګڼئ، څه سوچ لرئ د تحصیل پرمختګ دپاره به څه کوئ؟ نو انشاءالله ماښام ماسوتنه پورې به کلیر شي. د میر سیټ خلکو فیصله کړې ده. په وړوکې وټونو کې خو اکثر خلک چونکې د کلي کوڅې خلک او د میر په سیټ کې د میر په ووټ کې چې دی د سوات د عوامو د تحصیل بابوزو د خلکو چونکې زمونږ دا مذهبي بیلټ دی او دا خلک په دین مین دي، د دوی ټولو متفقه فیصله چې دی په کتاب باندې شوي ده او میر به انشاءالله په تحصیل بابوزو کې د جمعیت علما اسلام راځي او موږ به د قوم ته او د خلکو ته ښایو چې خدمت د قوم څنګه کیږي او د قوم مال چې دی د هغې حفاظت او امانت په طور باندې څنګه د هغې حفاظت کیږي. زما مطلب دا دی که تاسو چرمیر جوړ شولی، ستاسو دلته کې حکمراني را الله یو غټ سیټ دی دې لپاره د سوات کې داسې کمې کمۍ درته ښکاري، څه به کول غواړئ سوات دپاره؟ نو که تاسو ګورئ که نه جي چې وزیر اعلی صاحب زمونږ د سوات دی، خو زه به دا ووایم چې د سوات نه دی، د مټې دی. په ضلع سوات کې تحصیل بابوزو چونکې دا دارالخلافه ده او همیشه د سوات روایات پاتې شوي دي چې دلته مشري او مین ډسټرکټ چې دی چونکې د دې ځای د دارالخلافه دا ده، دلته انساني بنیادي ضروریات ډېر زیات دي. یو خو زمونږ د ټریفک ډېره لویه ایشو ده چې په غنټو غنټو باندې چې دی ټریفک جامي، خلکو ته اسپتال ته تګ ګران شوی دی. زمونږ خو اولنی پلان کې دا ده چې د ټریفک دا اجتحام چې دی دا په تحصیل بابوزو کې مونږ ختمو. دې سره سره چې دی د سیوریج نظام په تحصیل بابوزو کې تباه او برباد دی. د سیوریج نظام به چې دی زمونږ په اولنۍ فوقیت کې ده چې مونږ به د سیوریج نظام او سیستم برابرو. لږ بارانونه وشي، اوبه راشي، بیا تاسو ګورئ د خلکو کورونه د خلکو دکانونه ډکي، نو انشاءالله د سیوریج یو بهترین نظام به کوو. دې سره سره چې دی د تعلیم دپاره چې دی زمونږ پلان دا دی په هر ویلیج کونسل کې به د ماشومانو د لبو دپاره یو ښکلی میګا پراجیکټ ورکوو. دې سره سره زمونږ دا هم پلان کې ده چې په تحصیل بابوزو کې واکینګ ټریک نشته دی. عام طور باندې خلک شوګر او د بلډ پریشر بیماران دي، واکینګ ټریک به جوړو او ورسره سره چې دی د بچو د تعلیم دپاره چې دی د دې تحصیل د مفت کتابونو چې دی انتظامات به کوو انشاءالله تعالی. د سوات چونکې دلته د اوبو مسلې دي، د خلکو د سینیټیشن نظام به ټیک کوو، د ګیس مسله ده، د پریشر مسله ده، هغه سیستم به برابرو. انشاءالله زمونږ سره ډېر ښه پراجیکټ دی او میر راتلو نه بعد به په هغې باندې عملي طور باندې کار کوو. ډېره مننه چې ټایم راکولو. او ګرانو کتونکو تاسو د مولانا صاحب خبرې ترې واورېدلې، خو ګورو به دا چې نن بعد په 2 امیدوارانو کې د تحصیل د میر د چیرمین تاج د چا په سر کېږي.